عمران خان چې څومره سپورټران دي د پی ټی آی څومره ورکران دي، زه دوی ته دا یو میسج ورکوم، دا یو خبر ورته کوم نن چې په عمران خان دا سخته ده او دا سختې په تېرې شوي او سختې په تېرېږي، نو دا ټولې د عمران خان کوتاخۍ دي، غلطیانې دي. هغه غلطیانو نن دې زه تر ورسو په جیل کې بندیوان کو. ولې بندیوان کو؟ چې ده به دا یو خبره کول ابسولوټلی ناټ د چا د لاندې غلامي نه کوم، د چا د لاندې زندګي نه تېروم، چې څه به کول په خپله به کول او په خپل سر به کول. نن هغه عمران خان دی چې د امریکې ټرمپ ته دغه کوم دغه دی هغوی ته درخواستونه لیږي او اپلیکیشن ورته لیکي او ورته وایي چې راشه ما د جیل نه رخا کې، او بیا دا خبره هم کېږي چې یاره ټرمپ راغی نو زموږ خان رخا شو. نو آیا دا ولې دا غلامي نه ده؟ دا خو چې زه غلامي نه کوم د چا د لاندې، نو دا غلامي ده که نه چې تاسو هغوی ته اپلیکیشن لیکي او د بهر ملک د امریکې زموږ مخالف هغوی ته لګي دا یو میسج ورکوي او دا یو درخواست ورته لیکي، اپلیکیشن ورته لیکي چې یاره ما رخا کې. هغه آرمي چیف چې تا به مخالفت کو، نو د هغه نن چې کوم دی ټرمپ راولګېد د هغه صفت کوي او د هغه اپریشیټ کو، ورته وایي چې یاره ته کوم کارکردګي کې ستا دا کارکردګي ټیک ده. ولې چې زموږ آرمي چیف وایي چې زه څه کوم نو ټیک کوم، او انډیا ته چې ما کوم جوابي کاروي ورکړه او کوم جواب ما هغوی ته ورکړو، هغوی چې موږ سره کومه مقابله کوله د هغې ما ورله کوم جواب ورکړو، نو هغه تاسو ټولې دنیا ولیدو. نو هغه وایي چې زه په کوم کار کوم نو په صحیح طریقې سره یې کوم، او زما فوج زما خبره مني او زه خپل قوم خپل وطن خپل پاکستان سره ولاړ یم. آرمي چیف دا خبره ظاهرا کړه او خلکو ته یې هم ښودله چې زه په سیاست کې هېڅ قسمه مداخلت نه کوم، نه سیاست سره زه مطلب څه واسطه ساتم، خو ما چې کوم کار کړی دی نو هغه ټول دنیا ومنله. بلکې چې انډیا ته ما کوم جوابي کاروي ورکړه نو هغې سره زما چې ټرمپ نن صفت کوي نو ټرمپ هم ویرېدو. ولې ویرېدو؟ چې یاره دونه ملک باندې دې ورتلی شي نو زما دا ملک خو تعلق دی نه، نو هغه سره خپله یاره پیدا شوه نو نن هغه زما هم صفت کوي. او پاک آرمي زنده باد، پاک فوج زنده باد، پاکستان زنده باد.